نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خیال به په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 مې راوستي دي الله کو ستا خوښي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی رامړه کړه الله کو ستا خوښي چې په مخ د ځمکې ستا عبادت ونشي نو دغه 314 رامړه کړه الله خو کو ستا نوم په مخ د ځمکې یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبی اسلام نه دا صدر داسې وښود دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی دا صدر یې راوغسته د نبی اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس کا نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس کا علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټیم په ټیم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلې غونډه کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالم که نه نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنګ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته ویل د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا دپاره نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه را روان شو ټول کسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره 314 کسانو 314 کسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مدینې منورې نه را روان شو میاشت د روژې وه 12مه روژه وه د بېسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او اویا پکې اوښانو یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای یو به په بره راسي 2 به پیدل رواني بیا به بل په اوښ سور شي او بیا به نور 2 پیدل رواني هر وخت باندې 3 کسان نبی علیه السلام تقسیم کړو 3 تنو ته یو وخت ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام پکې ځان له د سره وخت وانغستو چې زما پکې دا وخت په ده به زه زما نه د نبی علیه الصلاة والسلام سره هم په یو وخت کې 2 ملګري رارو یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی اسلام د اوخ ملګری وو نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه نو دوی به نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله پاک پیغمبره مونږ پیدل ځو
مونږ پیدل زمونږ په اوښ نه سورېږو په اوښ باندې به ته ناست یې مونږ به پیدل روان یو مونږ تللی شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی نه خو تاسو زما نه چا کوئ چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه هم پیدل تللی شم او نه تاسو زما نه د ثواب ډېر زیات محتاجمن یئ داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کوئ چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره هم پیدل ځم نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیہ السلام لاړ بیا به یې صحابي ته وفرمیل علي رضی الله تعالی اوس ستا نمبر دی ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی نمبر راغی اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم حالانکه هغه صحابه کرامو چې په نبی علیه السلام باندې خپل سرونه شیندل خو نبی علیه السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روان دا یې نه ده خوښه کړې بیا چې کله نبی علیه السلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه السلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي ته مکه کې خبر ورکړه چې مخې له راوځي یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې خلک ورته راټول شو څه چل دی وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ لاړ شئ د هغې څه وکړئ حفاظت وکړئ دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده نبی علیہ السلام هم دو صحابه کرام مخکې ولیږل چې د ابو سفیان قافله کم ځای کې تیریږي هلته ماته خبر راکړئ دا دو صحابه کرام بدر ته راورسېدل د بدر مقام ته هلته یوه چینه وه هغې خواله لاړو اوبه یې ترې وڅکلې او مشکې ترې د اوبو ډک کړو اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو دوی چې اوبه څکلي دغلته یو دوه زنانه وي دې چینې په خوا کې د هغې د یو بل سره جګړه شوه دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ په تا مې قرضه ده هغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه د قریشو قافله را روانه ده هم دې ځای ته به راځي نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم ستا قرض به تاله درکړم که نه یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه د ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته رارسېدلی و هغه د ښځو سره بچ بچاو وکړو وی ټیک در دا خبره ټیک قافله دلته را روانه ده خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي در به کې پیسې هغه هم لاړو صحابه کرام دغې ځای نه اوښ ته وختل واپس شو اوښانو ته وختل واپس لاړو نبی علیه السلام ته وفرمیل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده بدر ته را روانه ده دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړه د خپل جاسوس نه هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل وی هېڅ مې نه دي لیدلي خو دغې بدر ځای کې چینه چې کوم ده دغلته 2 تنه راغلي اوښان ورسره وو اوبه یې وڅکلې مشکونه یې د اوبو ډک کړه واپس لاړو وی ښه ابو سفیان هغې ځای له راغی هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وي پچې
نو هغه پچه چې راوغسته داسې په منځ یې نیمه کړه چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکی و اوښانو کجورې خوړلې وي نو په پچه کې دننه د کجورې هډوکی و نو هغه هډوکی چې داسې صفا کړو که نه چې دا هډوکی چې دی که نه نه دا د مدینې د کجورو دی دومره هوښیار خلک ښه وی دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی نو دا کوم دوه کسان چې راغلي وو دا هم د مدینې نه راغلي دي بس د نبی علیه الصلاة والسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام راپسې دلته را روان دی خپله قافله یې بدل کړه لاره یې بدل کړه په بله لار روان شو هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله پرېښوده په بله لار روان شو چې په بله لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولیږو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو څه نه راځئ مه راځئ ابو جهل ورته وی نه بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم و زه راوتی ما چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سر را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی علیه السلام چې کم تره و هغه د څه د عذر د وجې نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل رور یې را روان کو ابو جهل رور یې هغه ته ویله که زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د ده اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب پې قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم نه ځم زه تا سره جنګ له نه ځم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل په زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته کنه اول انکار کړی و او د انکار وجه یې دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سره دوستی ورورولي و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د مدینې منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سره ورورولي و دوستی و نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته که نه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ خوا لته د هغه سره به شپه په مدینه کې کوله او دارنګه چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مکې ته به راغی نو شپې به بیا چا سره وي د امیه ابن خلف سره د دوی دوستي وه چې د دوی دوستي وه نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی د هجرت نه وروستو دی مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د ده سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وي ما طواف له داسې ټایم کې بوزه که نه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له ښه په ازاد زړه باندې طواف وکړم او دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته ده چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وي ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی الله څه شوی دی مسلمان شوی خو ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبې نه طواف کو نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی که نه نو د امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی دا لږ در سره څوک دی دا طواف چې کوي نو هغه ورته وی دا زما د انصارو او د مدینې منورې هغه دوست دی ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولی بیا پې دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او تا ورله بیا هم پناه ورکړې ده راځي طواف کوي وی دا بېدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بېدینه خلک تاسو دلته راولی
چې دا بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وی کو دا امیه ابن خلف در سره نه وی کنه تا په زمانه دلته طواف نه وکړي تا په زمانه دلته طواف نه وکړي خو دا امیه ابن خلف در سره نه وی دې در سره دې نو سی چلو کما سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته بچه غوي قسم په الله کو دا طواف نه دی منع کړم کنه ته په دې زمانه شام ته په کملار باندې ته په زمانه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بند کم ته ما د مکې نه باندې که ته په زمانه مدینې ته راشي چې سعد ابن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز اواز باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوست ورته سوی وی چپ شه دا خو زموږ مشر دی ته په چغه باندې اواز کوي ابو جهل کنه دا زموږ سردار دی ته ورته په تیز اواز باندې خبرې کوي چپ شه اواز ښکته کا نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته سوی وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې ته به د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاسه قتل کېږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدلی دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کېږي امیه ابن خلف ورته دا چا ویلی دي نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلی دي د باندې را پی راغی پیر راغی بس پیر شو ایسی ونه وی کور ته چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وی یو خبره درته وکم وی او وی زما د مدینې منورې د کم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کېږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبي علیه السلام دروغو نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګورئ ګوره دومره پوه وو چې نبی علیہ السلام دروغ نه وایي نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زه غزا له مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خو خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وی ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي ابو جهل ورته وی ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي وی نه ځمه امیه ابن خلف بالکل کلک وی ځم نه د مکې نه وځم نه ابو جهل ورته څه وویل وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره مخصوص کړه رامنډه کوه واپس مکې ته راځه خو په دې موکره سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیه بن خلف ورته وی ټیک ده وځم خو در سره وځم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی اسلام دروغ زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وی وځم در سره وځم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم چې ټیک د ابوجهل ته یې د مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس راسره ملګری شه نو کور ته راغی ښځې ته وی زما سامان مامان تیار که زه وځم ښځې ورته وی د هغې انصاري رور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې یېره ده سعد ابن معاذ درته څه ولي وه خبره دې یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه در زه د کمې جنګ نه ځمه زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس راتښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کمې ځمه ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاویږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وي ده به ډېر کوشش کو چې واپس راوتښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو راتښتېدی راپټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړ د امیه ابن خلف وی زه ستا سره
نه زما خو ابو جهل په دې باندې روان کوي زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نور د مکې چې څومره سردارانو که نه هغه ټول په دې غذا کې په دې جنګ کې موجود وو د نبی اسلام خلاف ووتلو نبی علیه السلام ته خبر ورسېدو چې د ابو سفیان قافله مدینې مکې ته لاړه د ابو سفیان قافله مکې ته ورسېدله خو د هغې طرف نه ابو جهل را روان دی او د اسلحې نه ډک را روان دی د مسلمانانو خلاف را روان دی مسلمانانو جنگ له را روان دی نبی علیه السلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام یې راجمع کړو چې راجمع کړو نو نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتي وو اخو لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنگ له را روان دی اوس څه وکړو ما له مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه السلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ د مخکې ځو که ته وایې چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ښه نبی علیه السلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکوي حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پاڅېد او مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسی اے د الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کومه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه او مونږ به دلته ناست یو مونږ ته دا خبره نه کوو مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستانه جنگي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستانه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستانه ولاړ یو مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان وکړو کنه او دی وی د الله پاک پیغمبر مونږ هغه کار نه کوو کوم چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړی مونږ بستانه هر طرف ته جنګیږو وایي دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی وکړه که نه د نبي اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا راته د نبي اسلام دا مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان یې واورېدو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وایي مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو که نه نو د هر تن په زړه کې دا و چې مونږ خو جنګ له نه یو را روان شوي مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي یو نو مونږ به د ابوجهل سره اوس جنګ څنګه کوو هر سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبره وه چې جنګ به اوس مخکې څنګه کېږي مقداد رضی الله تعالی چې پاسېده دا بیان یې وکړو که نه وی ټولو صحابه کرامو دښکه وویل چې د الله پاکه پیغمبره مونږ به ستانه هر طرف ته جنګېږو وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمان و چې ما د مقداد رضی الله تعالی په شان خبره کړې وې خو نبی علیہ السلام بیا آواز کوي ماله مشوره راکوي ماله څه راکوي مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو خو بیا نبی علیہ السلام فرمایي ماله څه راکوي مشوره راکوي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی
ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی او نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال سره کوي مشوره را کوي نو سعد ابن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره انصار ته ده اے انصار تاسو لږ مشوره را کوي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو د انصاری صحابي دی پاسېدو بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل چې الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی مونږ پتا سره راوړی دی ایمان راوړی دی مونږ ته د الله پیغمبر منلې قسم په الله کو تراته و چې دریاب ته وردانګي مونږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستونه پاتې کیږي ته غزا یې دی کنه چې جنگ کو تراته اوس وایي چې ټول انصار دریاب ته وردانګي مونږ به وردانګو یو انصاری صحابي به شاته نه پاتې کیږي چې کله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړو کنه نبی علیہ السلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو نبی علیہ السلام د مخ کې تلو سره وکړه فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو وروستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو غزا کوو د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیہ السلام وروستو راورسېدو د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیہ السلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیہ السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وجه ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو توبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې به نبي علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روغ کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي
نو دا رای ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه صلات وسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبی علیه صلات وسلام له هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی سره ملګری دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبي علیه صلات وسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبي علیه صلات وسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه صلات وسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه صلات وسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مرداریږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مرداریږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علی رضی الله تعالی فرمایي وی په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وی مونږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وی سیوا د نبي علیه صلات وسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د غزا د فارس صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ دا هغه د خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام هسې بطور خوش طبیعتی بطور مزاق بطور ټوکی دا تیر وسره غشي وسره په لاس کې وکنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غشي په دسی تیر کو نو چې تیر کو نه ورته دا الله پاک پیغمبر خوب دکړم دا الله پاک پیغمبر خېټه دراله په غشي باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا اذا الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ پتا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف وکوئ نبی رسول الله سلام ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمی کړه خوب دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمی نه کړم خوب دې نه کړم نو اوس به ستانه بدل نه اخلم نبی رسول الله سلام ورته وایي سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی ته څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل داسې نشي اخیستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غشی راکاږو نو زما خو په خېټه باندې کمیس نه و څادر پې نه و زما په خېټه باندې کپړه نه وه ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره که چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی علیہ السلام د خېټې مبارک نه داسې څادر لرې کو وی هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه او رامنډې کړې واد خط پورې
او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارکه ول ښکل کړه وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کیدای شي دا مې تا سره اخري ملاقات دی جنگ شروع کیږي د الله پاکه پیغمبره کیدای شي دا مې سره اخري ملاقات دی بدل مې درنه نه اخیستو خو دا مې خوښول چې ته ماته خېټه مبارکه ښکاره کړه زه پرې شونډې ولګوم بدل مې نه اخیستو داسې عجیبه غونته واقعه به دغې ځای کې مخې له راله نبي علیه السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تن عمیر ابن وهب چې د دې ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې گیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شو خو دغه ټایم کې کافر د حکیم ابن حزام لراغی یاره ما خو د مسلمانانو نه گیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي یاره دوی مونږ له دوکه راکوي دوی مونږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی مونږ له دوکه راکوي چې مونږ پرې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته مونږ له ځکه راغلي دي چې مونږ پرې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپیره نور هم سیکم بیا استه وختو چې استه وختو داسې ګیر چاپیره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یې هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي به څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خوند حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کړو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي دی جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و د دوی عتبه غلام و د هغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و د په نبي علیه الصلاة وسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ
مه ځئ وی ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ دې خپل نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته وایي ته رښتیا وایه چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عاده سره ته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدله او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم ابوجهل سره وکړمه بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته یې وی عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابوجهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپاره نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و نو یعنې دوه وروڼه او یو وراره راووتل جنګ له دوی درې واړه راووتل مقابلې له اواز یې وکړئ تاسو کې دې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامنو ته دې اووه زامنو درې د یو خاوند نه او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو وواړه نو دا دې طرف هم دوه وروڼه راووتلو عوف رضی الله تعالی معوذ رضی الله تعالی او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه ترې تپوس وکړو وایي تاسو څوک یې دوی ورته وایي رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک راوباسئ مهاجر راوباسئ د مکې والا راوباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبي علیه الصلاة والسلام آواز وکړو وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه علي دا یې د تره زوی علي رضی الله تعالی ته وځه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وځه درې صحابه کرام ووتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې څادرو باندې تړلي صرف سترګې ښکارېدي مخونه یې پټ وو
نه هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زه حمزه یم علي رضی الله چغه کړه وی زه علي یم او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ کوي زه عبیده یم نو عتبه ورته وی اوس زمونږ د مقابلې خلک راووتی ځکه دا د مکي و که نه اوس زمونږ د مقابلې راووتی بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله تعالی خو د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی هو چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد له رسول بل کافر مردار کو او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو نبی رسول الله سلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی رسول الله سلام ورته او فرمایي او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیه السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وی کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیه السلام دشمن له نه ورکو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې شیندو بهرحال په دې نه بار جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نبي علیه الصلاة والسلام راغی او کم سفر چې رخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی توره نیولې ولاړ دی نبی علیه الصلاة والسلام کله په سجده باندې پریوځي که نه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کړي نو لاسونه اوچت کړي الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه الصلاة والسلام داسې لاسونه نیولي و الله ته لاسونه اوچت کړي دي خو جنګ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې هم ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مې هم ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه هم پخپو خپیال بې په سر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مې له راوستي دي الله کو ستا خوښ چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی راله مړه کړه الله کو ستا خوښی چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 راله مړه کړه الله خو کو ستا نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شا نه راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا څادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی راغی دا څادر یې راوغځوه د نبي اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې یې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس کا نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس کا علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالم که نه نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته
وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبي علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبي علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړه چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړه غذا ختمه شوله وی رالم چې نبي علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومنتله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختمه شوه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اولید چې دی پروت دی خو سا پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله باندې سترګې ولګېدې که نه نو ای د بیزو سرونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابوجهل الفاظ وخوا عبدالله ابن مسعود رضی الله په دغه ټایم کې وی ای د بیزو سرونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناستې نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابوجهل ورته وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنہ فرمایلی وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابوجهل ورته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبې سې وای چې دې غټ ښکاري چې روبې سې وای او خپل ملګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې توره اوچته کړه سر یې ته ووه سر یې ته ووه سر یې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو د الله پاکه پیغمبر د بدبخته د ابوجهل سر دا دی نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته هغه ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون خو د موسی علیه السلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه وی ځکه چې فرعون چپور راواغېست که نه هغه وی آمنتو برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور راواغېست نو هغه چیغې کړې وی ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې خو هغه د ځنکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې او زما د فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وی چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه وی زما د فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سختو بهرحال او غذا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام